چې ځکه چې چا څوک پرې خرابېږي نو خبر دی سیټ ته ځمکه بالکل زه به ما ورته ویستې پیسې تا ته هم وایم بلکې ټولو ته وایم چې چا څومره زما خبرې اوري په پي کې پان کې بالکل ځمکه دې وګوري او زه به ورته پټواري ولګم او سیکشن 4 ورته ولګم په ټول لپاره انشاءالله یو شته یو په بڼ کې شته د خاندې له کور سره په افغانکوټ کې هم شته دا یو څو دي په ریاباد کې ما به خیال چې شته که نشته زه به چې کومه دا چې څو دي خو دا خبره ستا صحیح ده زه به وګورم په کار ده چې په دې کې یو ډاکټر ناست دی یو پکې کلاس 4 ناست دی یو پکې ټیکنیشن ناست دی په کار ده چې موږ هغو له ځو او ښه د هغې فیمیل به پکې بالکل یو ټیکنیشن زه کښېنوم دا بالکل ټیک وه انشاءالله تعالی زه اعلان کوم زه به ډي ایچ او نن نه غواړم او پکې موجود دي بالکل چې څومره بیا به موږ په سوشل میډیا د هغې دغه ما ته په خپله دې پته نشي چې په بڼ کې اوس لکه لږ ناست یم چې د کرونا د وجې نه ټوله دنیا بنده شوې وه ګراني په ټوله دنیا راغله زمونږ وګورئ که زه بیا وایم چې تېر شوي حکومت کې موږ غنم نشو پوره کولی موږ دال د بهر نه راغواړو موږ غوړي د بهر نه راغواړو ډېر د افسوس خبره ده مخکې ورځې کې خان صاحب راغلی و 3-4 میاشتې مخکې ډي خان ته هلته ډېرې شړې ځمکې دي او په زه چې منسټر صاحب ته تللی وم نو لاندې په نظر نه راته اجازتې سفر کولی شو نو په کار دی چې هغه ځمکې زموږ د غنمو دپاره دغه وي نو هغه خان صاحب یې افتتاح وکړه انشاءالله تعالی دنیا غنم به 2 لاک ته که څه د پاسه ده که څه کمه ده ایکړ ځمکه ده نو اب انشاءالله هم د غنمو دپاره ټیک کړه که نه نو دا شړه پرته ده خلک به په کار شي زمیندار ته پیدا ورسي زمیندار ته موږ د ریلیف اوس کارډ وکړو تاسو وګورئ ځکه چې دا ملک د زراعتو ملک دی دا دوه شیزونه موږ چې ماشومانانو په سکول کې به موږ تاسو کتل نو دا دې سره به پاکستان د زراعت یو ملک دی او هغې سره به دا لیکو نو هغه زراعت موږ نشو پوره کولی انشاءالله تعالی عمران خان د هغې لپاره ډېره بهترینه منصوبه جوړه کړې ده ډېره دستي به د زراعت موږ خپل ځمکې نه ښه پوره راوباسو او په زراعتو کې تاسو وګورئ مخکې حکومتونه وګورئ اوس حکومتونه وګورئ نن په زراعتو کې څومره صوبې منسټري ده په ټاپ روانه ده د مرکز نه هم پیسې راځي او صوبه هم ورکوي د دې وجې نه چې هر چا سره توجه ځان په بره بځي چې چا توجه نه وي په ځمکې ته به رارسي او ګراني ټوله دنیا ته راغلې ګراني کم پلار و چې زما په بچو باندې سخته تکلیف وی د وزیر اعظم مثال د پلار دی هغه چېرته دا نه وایي چې زما په ملک باندې د ګراني وی خو مجبوري ده که دو په سټیج باندې لګیا دي موږ ته یې دو څه تجویز راکړي چې یاره دا ګراني په څه باندې کمیږي راکړه موږ چې موږ سره د کیني ولې چې ته دنیا نه به ګران شی راوړې ته به کوم ځای ته خرڅوې موږ ته ډېر احساس دی د خپل قوم د خپل وطن موږ ته احساس دی موږ یې تسلیموم چې ګراني ده خو ګراني په دنیا باندې راغلې ځکه زه په ملک باندې راغله دویم کوېسچن تاسو وکړم ها د ودانو د هغې نه مخکې ما په پریس کانفرنس کې یو ذکر وکړو چې انشاءالله موږ به منګوري لپاره یو ماسټر پلان جوړو او چې کله ماسټر پلان جوړ شو په اټومیټک باندې به چې چا غلطي آبادیانې کړي دا به ځي دا به نقصان کېږي چا چې نقشې م ورکړي خدای دې کړي چې ریټیر شوی مې خانه هغه ته به سزا میلوېږي که ریټیر شوی مې که په جاب باندې هم نه ځکه چې ولې دا غلط کار کړی نو ماسټر پلان د دې لپاره موږ لګیا د منګوري د ښار لپاره په پروپوزل کې موږ اچولی په کار روان دی ایم آر آی خبره دې وکړه ایم آر آی واقعي خرابه ده او ډېره بهترین تېر شوي حکومت کې موږ لګولې وه هغه ډېره خرابه شوه هغې کې به انشاءالله په مارچ کې یا په اپریل کې موږ بله نوي ایم آر آی الو او هغه به موږ پبلیک او ګورنمنټ پارټنرشپ به کوو ځکه چې دا په مخه پته نه لګي چې زه به د دې نه مخکې ما وویل چې ګوره ایماندار هغه انسان دی چې دې څنګه د خپلو بچو خپل ځان خیال ساتي دې د خپل قوم او د خپل دغه خیال وساتي نو هغه به ډېر کم وي د دې نه مجبورۍ د وجې نه موږ پبلیک او ګورنمنټ پارټنرشپ کې ښودو اب انشاءالله نه یې منګالو کې په مهنګایي خلک خفه دی خو ما تاسو ته چې مهنګایي پیټۍ د عمران خان زموږ قصور نه دی هغه تاسو ګورئ ټوله دنیا مطلب دی بنده شوه کله چې یو فیکټري بنده شي او خوراک سټارټي او دا فیکټري 2-3 میاشتې بند دی او خوراک خو خلک نه بند دی او دا فیکټري بیا خوراک جوړه بیا سټارټ شي شارټېج راځي که نه راځي دا به انشاءالله زما د الله نه امید دی که حالات ښه شو دا مرض الله پاک ختم کوو نو دا به 2-3 میاشتو کې دا مهنګایي راقابو شي یو خبره دا ده او هر سړی چې ودرېږي وایي زه ګټم د چا نه تپوس کم کینډیډیټ دی هغه د دې لپاره ولاړ دی زه ګټم او انشاءالله عزت او ذلت د الله په راز کې دی زموږ نیتونو ته به الله ګوري زموږ سوچونو ته به الله ګوري او زما د الله نه امید دی چې انشاءالله ګټه او پیټۍ له ورکړي موږ ته ګوره کسان راغلي دي موږ ورته دا وایو چې په خپلو کې ځان جوړ کړئ چې تاسو څوک ودروئ موږ د باندې اعتراض نشته هغو بیا موږ دپاره فیصله راکړه چې یاره موږ ټول مطلب دی چې د عمران خان کلاډیان یو موږ چې هر چا له ټکټ میلاو شو موږ به بیټ دپاره منډو نو زموږ اتفاق دی انشاءالله زموږ کارکنان په مینه محبت دي هېڅ خبر بار نشته چې خلک دا څوک څه خبره کوي څوک څه خبره کوي خو چونکې خدای پاک رحم دی الله رحم دی زموږ تعداد ډېر دی یو کس به پکې خراب شي دا ټول 99%
زه تا ته هم چې اشاریه چې په یو باندې موږ په لکاو خلک نه خرابو په یو کارکون باندې نور زمونږ کارکونان د پی ټی آی سره ښه سنسیر دي داسې کارکونان دي چې خپله پیسه لګوي خپل وخت ضایع کوي خو د بیټ دپاره منډه وایي تر اوسه پورې دا نیم کال حکومت موږ وکړو موږ خپل کارکونانو له هېڅ مالي نه مدد کړی دی او نه موږ هغو ته څه ورکړي دي نه په دې سوچ لګیا دي 33 اپلیکیشن ماته جمع شوي دي یو روپۍ پیسې مې نشته اصل کې د ایرپورټ خو تا خبر وکړه بهترین ایرپورټ په دې مرض کې بند شوي دي سټارټ ایرپورټ بند شوي دي ځکه چې جازونه نه راځي او تا ایرپورټ کولاو کې نو نقصان خو حکومت ته دی نو دې د وجې نه مطلب دی چې هغه دغه چې کله حالات ښه شي بیا به کولاو شي چیرمین صاحب تاسو څنګه خبر وکړه زموږ انحصار په زراعتو باندې په بل طرف ته وګورو حکومت تجارت په زریز ځمکو باندې سیکشن پورې لګوي ټایم په ټایم د ایکسپریس وې کومه مسلې چې ده په هغې کې زیاته زریز ځمکه چې ده هغې باندې سیکشن پور لګېدلی دی ما سره میټینګ کړی او خصوصا زما په خیال د اودیانه مارکیټ کې چې وکیل نومې دی که هغې ښه پوره نماینده هغو سره و او په شکل کې په جمع راغلو نو ما سره دیره کې و چې زموږ نه څومره ګنجایش کېږي موږ دا نه غواړو چې چا زري ځمکه خرابه شي خو موږ دا هم نه غواړو چې یاره سواترې موټروی رانه شي دواړه به کوو هم به هغو ته ریلیف ورکوو هم به سواتیانو ته خپل ټول خیبر پښتونخوا ته ټول ملک خلکو ته هم ریلیف ورکوو دواړه به انشاءالله په داسې طریقه کوو یا به کورونه وو یا به ځمکې کوو یو خو به کوو که نه چې روډ په راځي بس هغو به راځي که نه نو انشاءالله د هغو په خوښه باندې څوک به پکې دا نه چې موږ څوک به څوک خوشحاله شو څوک پکې خفه کېږي خو اکثریت خلک به خوشحاله انشاءالله تعالی او د هغو په مشوره او د هغو په اتفاق باندې به دواړه به کېږي روډ به هم راځي او هغو به انشاءالله تعالی دا کوو حکومت دی د هغې ډي سي پوکل پرسن و په ټوله ډیویژن هیډکواټر کې ډایرکټ هغه ډي سي پوکل پرسن و چې زمونږ حلقه وه په هغې کې دغه د روډ نه واله دا کوم چې کولاډیر روډ دی تبلیغي جومات هغه سر نه واله تر د بیزاګټ سر پورې په دې ترکول اچولی شوي دي زما په خیال 38 فوټ دی خان 38 فوټ په منګوره کې یو هم ترکول نشته دا هغه سر نه واله چې څومره دی د تختبل روډ چې څومره هغه بالکل تاسو وتل یې خراب و تباهي وه په هغې باندې ترکول اچولي شوي دي د هغې سره سره په حدودي حال کې څه پیسې لګېدلي په سینټر اسپتال کې که خیال کې څښا کنده وه یو ډېر سمیل به ترې خراب راتلو په هغې کې کار شوی دی ټوله کنده برابر شوي ده سیسټم یې ټیک شوی دی د هغې نه بعد نور هم په بجلۍ په مد کې په بازار کې ستنې ولاړ وې په میز کې تارونه ولاړ وو ډېر خرابې ستنې ولاړ وې بجلۍ ته پیسې کړي او بلکې ته ما ته لیټر ولیکه زه به ټول تفصیل تاله په ریټن کې درکړم ځکه چې بار زه دا خبره په سوشل میډیا اورم او الحمدلله دا ویم چې په هغې کې روپۍ هم چې هغه بند کړی نو یا به زه به ریسیټ یم یا به کا به پېښور کې که پار ځای کې ته به سزا ورکوو هېڅ خبره نشته ټول په ریټن کې شی دی څوک هم خواهش لري ما ته د ریټن کې یو درخواست راکړي او زه به ورته په ریټن کې ورکړم ځکه چې د قوم پیسه په قوم لګي چې زه یې نه خورم د چا نیکۍ را نشي خوړی خو دا خلک خبرې کوي هغه ځای ته لاړ شي یاره وایي دا لیکایي پې شوي ده او دا زموږ نه پیسې نه دي اخیستي دلته یو رنګساز دی ما ښه مشهور مراد نومې دی مراد په خپل چایس په خپله مرضۍ کړي چې یاره دا د هغې د دې پیس نه دی اخیستی ښه بهر هغه بیا ډي سي جدا ورکړي خو ډیزاین یې زما نه مخکې ما ته وي چې زه هسې ډیزاین جوړوم چې یاره زه دا جوړوم دا به چیک کړم نو ما ته یې دا خبره کړې وه نور به وګورو هر یو شی به چیک کړو دا زموږ پیسې نه دي دا د قوم پیسې دي انشاءالله ښه